بایجان سرکار په خپله غل دی. زه دا وایم زه په خپل سرکاري قسم زم غل یم. ولې غل یم چې زه اواز نشم اوچتولی؟ تاسو هم غلی یې. ولې چې تاسو هلته تللی نه شئ؟ سر څنګه سیوا کېږي؟ تاسو د یو شی شیمپو ده په 70 روپۍ ملاویږي بالفرض تاسو په 200 روپۍ په خرڅېږي. ولې نه پوهېږو سر موږ روټۍ خورو کومه روټۍ چې تاسو خورئ. کړي پکاره چې بدې موږ کنه بھیا وایه حالات څنګه؟ حالات داسې سرکاري سټور د یوټیلیټي سټور هغه ځای کې مسالې پرایس په دې دا لیکلی شوي چې بھائی دا په 90 روپۍ دی. دا وګورئ تاسو کیمرامین ته دا ښیم 90 روپۍ چې هلته کې زه ورغلم ماله دا په 95-96 روپۍ باندې دا یو ډبې راکړو. حالانکه هغه سرکاري دي غلا خو په دې ځای کې شروع ده. زه په خپله یو سرکاري کس یم او چې مونږ په خپله سرکار غرو نو مونږ عوام ته څه په چا ګوته کېدو چې سرکار په خپله غل پروت دی چې په دې یو ریټیل پرایس راغلی چې 90 روپۍ دا په سرکاري سټور کې په 90 روپۍ ولې نه خرڅېږي؟ څه مسله ده؟ دلته به 95 درکړو. بایچانس را بوزم هم راځئ راشي ورشو راځئ دا هغه بیل دی له پسو ځای ما ته 95 روپۍ په 140 روپۍ دا ما 340 په 340 روپۍ دی بل رالو ما نه 360 په څه کټ کولی دوی. دلته کې غونډه غلا شروع ده بھائی. لکه ته څه وایې چې د عامو خلکو نه به څه ګیله وکړو چې سرکار هم دا حالات وي؟ بایجان سرکار په خپله غل دی. زه دا وایم زه په خپل سرکاري قسم زم غل یم. ولې غل یم چې زه اواز نشم اوچتولی؟ تاسو هم غلی یې. ولې چې تاسو هلته تللی نه شئ؟ تاسو لاړ شئ هلته کې لاړ شئ ته په خپله راشه په خپله شی راوچت کړې دغه مساله راوچت کړې تا د بل په څو ساعت په دې پرایس 90 روپۍ لیکلی شوی دی. 90 دی جي 90 دی که نه؟ هلته کې لاړ شئ تاسو ما دا ډبې په 90 روپۍ راوالی چې یو شي باندې پرایس 90 روپۍ لګي په دې ګورنمنټ ټیکس هم اخیستلی شوي بیا دا مله په 90 روپۍ ولې نه راکوي؟ سوالیه نشان دی. خبره هم د ده هم ټیک ده که نه چې 90 روپۍ پې پرایس دی نو دا خو تعلیم یافته خلک دی پرایس ته ګوري. وجه څه ده چې ته زما نه زیاتې پیسې اخلې په تکلیف کې دي. راځئ جي مخکې شئ اچو ورشو راځئ. هملګرو دې وخت کې موږ راغلو یوټیلیټي سټور کوم چې سرکاري دی دا بیا دا چې کوم دی دوی دا مطالبه و زمانه چې ته دومره نر یې راشه یوټیلیټي سټور ته ورشو د دې تپوس وکړه چې دا یې ماله ولې په 97 روپۍ باندې راکړی. جي راشه یو څو خبرې وکړئ. د دې پرایس جي 90 روپۍ دی تاسو دوی له په 97 ورکړی. دا ما بهر سټور نه راغلی جي دلته په 97 دی پرایس ریټیل پرایس 90 روپۍ دی. دا وګوره څه لیکلي نو دلته تاسو 90 ولې لیکلی؟ دا خو کپنۍ نه راغلي ګرانېږي ارزانېږي بل شی ارزانه یې موږ ګران یې موږ ارزان ورکوو ځکه چې موږ سره یې دا ریټ وي. ښه دا خو آنلاین سیسټم دی دې کې خو غلطي نه راځي. غلطي دا ده که نه سر ما ته دا و چې په دې معنی حکومت دا ټیکس اخیستی دی په 12 نومبر 2022 کې دا ځای شوی دی 9:15 باندې ګورنمنټ په خپل ټیکس پې کټ کړي. دا وګورئ 76 دیکھو کا دا وګوره 76 دکان نه راغستی دا ته دکان نه راغستی دکان ورسه زوړ سټاک پروت دی هغه چې نه ختم شوی دا به تاله اوس چې هغه درکوي دې نه پس چې وله سټاک راشي دا به 100 نه بره وي. سر تاسو سره دا خو زوړ سټاک پروت دی سټاک دی خو دا آنلاین سیسټم دی دې کې ډایرکټ ریټ بدلیږي. خبره دا چې راغلی خو په 90 روپۍ راغلی که نه تاسو په 90 ولې نه خرڅوئ؟ دا ما پسې ختلی دی 97 ته دې کې پی وي کېږي لکه یو پی وی پیژنې سر پی وی نه ختلی څنګه چې ریټرن پرایس په 90 دا دې ماشین کې خېږي ما پسې ټوټل ویلیو سیوا کېږي. سر څنګه سیوا کېږي؟ تاسو د یو شی شیمپو ده په 70 روپۍ ملاویږي بالفرض تاسو په 200 روپۍ په خرڅېږي. ولې نه پوهېږو سر موږ روټۍ خورو کومه روټۍ چې تاسو خورئ؟ چې کوم شی ګران شي موږ پسې ریټ سیوا شي ویلیو سیوا شي موږ به بیا په هغه ریټ خرڅوو چې کوم دا ماشین خري. لکه تاسو په هغه ټایم سره ګورئ چې څه ریټ دی. سر ګورنمنټ موږ ته دې نه څه فایده راکوي؟ لکه چې غونډه مونږ یو چې دا وګور چې عام سړی دا په 90 روپۍ خرڅي ګورنمنټ په 97 روپۍ زوړ سټاک دی دا زوړ سټاک دی نوې سټاک چې راشي نوې سټاک څو ورځې بعد راځي نوې سټاک څو ورځې بعد د کپنۍ نه چې کوم ریټ راوځي که نه سر تاریخ وښیه که نه ما ته تاریخ دا ماله نن خو نه دی راغلی چې ډېټ چک کړم سر دا دکاندار هم خو دام خو زوړ دی که نه زوړ یې خو دې ریټ خېږي کوزېږي که نه سر خبره دام زوړ دی دام زوړ دی یو شی دی. زه خو تاله د دې ماشین بیل در کوم سر خبره زم زره بیل در کوم که چې دا شان کپنۍ ده دام شان کپنۍ ده یو کپنۍ یوه ده پروډکټ یاره ته ښه تعلیم یافته سړی او ځان دې اوس جاهله کړی دی سر څنګه جاهل شوی ما موږ پسې ریټونه خېږي کوزېږي. سر تاسو
تاسو په څنګه کیږي یو شی په 90 روپے راغلی ته په 97 روپے څنګه خرڅه 97 ریټ د ماشين کې ریټ دی پیو شویره دا چې تب بیا بل ورځ د دکان نه رالی دا په 110 درکې په دې کې ماته په 200 ملاو شو ماته په 90 ملاو شو اوس خو ریټ دی وای چې الریډي 90 دی کنه بیا دی باندې تاسو له پکار دي چې دی باندې سټیکر ولګوي کله چې ریټ بدلیږي کنه دی باندې تاسو سټیکر لګوي چې را عوام دلته ریټ ته نه ګوري چې زه د اساس رالم دا ما په 90 روپۍ راواغسو دا هغه زینه چې دلته راشي تاسو دلته کمپیوټر چیک کوي دا خو په 150 کنه چې په دا ټول باندې هم سټیکر نشو لګوي منم د زر خو دلته دوی دی ته ګوري کنه دلته ریټ ته دا خو پکار چې تاسو بیا دغلته ولي کوي چې د کمپیوټر ریټ به مونږ تاسو له درکو نو دا بیا تاسو لیکل پکار دي بار چې دا خلک خو نه دوکه کیږي خلک دوکه کیږي دا خو ما دلته رالم ما دلته بیجان ته بیجان په تاسو مالا پیسې کمې کړې د دې دومره پرایس ته ما ته ګران ولې راکو وې دا په کمپیوټر کې د زړه په 10000 روپے در کوم دا د 10000 پوښې دي چې ته مالا په 10000 روپے راکې چې کمپیوټر سرویټي مونږ عقل درکو نظر خیر دی لګ د خلک ګایډ کوي دوی راغله دې د پاره د مطالبه لچیره مونږ سره په سرکاري ځای کې هم مونږ سره زیاتې کیږي کنه نو لکه خبرو به کم حد ته رسي نو دا زیاتې دی کنه سر تاسو په 90 روپۍ د 97 روپۍ مور کو زیاتې نه دي نه دا ما په چې سبب په 110 باندې نو بیا خو دا روټونه بیخي ختم کړي دلته یادوم د مارکیټ د ته یادوم نو دې کې بنورم داسې اشیاء یې کنه چې نوې ریټ راشي کنه زمنګ د بسطن بیا برتدار ځان ښکاری دا غوی ته نوې سټاک نه دی راغلی دوی ته سټاک نه دی ما د 97 مې لیکلې دی په ټول خو مونږ پرایس ټیګ نشو لګوي سر دا په نه زه 10 روپے ولیکم راکا د 10 روپے دا 2000 ولیکي خو چې څه شي بدی کی نو هغه بدل خبره زه ګورنمنت پالیسي ته دار یعنی ما چې ته ماته د دې شاده ډیټ وکړه نو کرانه مو هم څه نشو ویل کنه تاسو غلط وې یو شی دا شی نه راځي دغه چینج بدلې په ډبي باندې بدلېږي او په اړ حساب بدلېږي په دې یقینو چې په بار ملک په مینه زمونږ سره ډبي سیستم نشته چې په ریټ بدل کوم البته ماشين کې ریټ سر د دې ډیټ او د دې ډیټ سیم یو د 2022 12 نومبر د دې ما چک کو 12 نومبر 2025 دا د صحیح شو صحیح ده نو زه دا لین چې عام سړی مونږ سره څه شي نه می چې مونږ په 90 ریټ په 2000 مونږ په 1800 خرڅو یو منټ صبر چې دا سي په 90 روپے ماته عام سړی ماته راکو کنه نو ګورنمنت مونږ د څه پالیسی ساده کړی دا ګورنمنت دا پالیسی ده چې یو شی ګران شوی نه پاګه ټیکس مانه غسل شوی دا غین دا چې نوې شی راشي نو پاګه به ټیکس لګي کنه دا مال په دې شی ولې نه راګي په 90 روپے ملګرو دغه فیصله پتا سو باندې مونږ د رور ویل چې را نوید به اعتراضه الته کې ویډیو کس تاسو به پته ولګي مونږ خپل فرض ادا کړل کم چې زمونږ د سوشل ورکینګ فرض دی باقی فیصله پتا سو باندې چې آیا دا زیاتې دی او کنه د دوی خبره ټیک ده د ایسی ډیپټي سیف ته دا ریکوست زما یو په سٹورون باندې راشه سر پلیز تاسو دا ریټ ان پرایس باندې چک کې پاره یو شی ونه خپل یو قیمت لیکل شوی د حکومت طرف نه صحیح شو گورنمنٹ ګوره یہ باندې 1665 ریټ 1665 اوس ګوره دا ګورو ملګرو چې دې صحیح حساب 1540 زه خرڅوم ځکه چې په ماشين کې د 1540 ریټ دی خپل ریټ 1600 نه بره دی سر مزم خو دا کم چې دا ګورنمنت دا نه وای کنه ته دا اوس 1600 نه زما خبر ته وکیل دا ګورنمنت پالیسی ده کنه 41 روپے کنه حکومت ما ته دا و چې دا په 1540 سره تاسو دا خبره کوي نو دلته خو تاسو دی باندې دا لیکلی کنه دلته ریټ بدل دلته تاسو لیکل بدل کړي په کار چې بدی موشه کنه تمام ریټ لګولې هغه د بریک د 97 روپے لګیدل بار یو خو د پرایس ټیګ څه نشم لګوي کنه دې ریټ مارکیټ کې به د 1700 باندې ملوي صحیح دا د 1700 باندې ملوي ملګرو فیصله پتا سو باندې آیا डी सी ए सी له پکار دی او کنه دا ملګری وای چې دا کار بالکل غلط دی ګورنمنت پالیسی کې چې کم شي راځي کنه هغه عوام ته پاګه شي ون پاک ریټ باندې دا پکار دی کو نیکسٹ ټایم څنګه پېټرول ګران شو دا وس بایجانو چې دا په 97 یا 95 یا 2000 ته دا شي رسی صحیح شو نو هغه چې نیکسٹ مال راشي نو پاګه ریټ بیا عوام ته ورکي دا نه چې یو شی راغلی د کال پروت بیا یو دم تیل ګران شو دا مسالې په پاکه ځوانه ګران شوې دا شي نه دی پکار مونږ ته بس دلته دا سیستم داسې دی چې سټاک پروت وینو فایده د عوامو نه پوسته کې اړولې کېږي او پیدا چاته چا سره چې سټاک وي او بیا دا خلک چې دوی ته پته ولګي سبا یو سیس ګرانېږي نو د نن نه هغه سټاک کېږي چې ځه له 70 روپۍ پیدا به وکړي چېرته مې الله مخاطبات خوشحاله ساته دلوي الله